نحمده ونصلي على رسوله الکریم. مرګرون منګه د نهر کاریز والا یو سیفي بریلی منګه اډ کړی و، نو هغې سره په عقایدو موږ خبره کوله. ده په خپلو ګروپونو کې د تبلیغ خلاف خبرې کوي. دا کلیپونه یې ما راولیکل دلته، دا تاسو واورئ. دې نه پس ورسره بیا ما وویل چې هلکه ته لږ راحاضر شه، ته په خپلو ګروپانو کې موږ تبلیغ پسې خبرې کوې، بیا چې دلته راشي نو بیا ته بانې کوې، موږ سره مناظره نه کوې. دا واورئ. او بل جناب محترم حاج مولوي صاحب، دا تبلیغیان چې دي د دې یو کتاب دی، هغه کې دوی وایي مسلمان چې دی هغه پر دوه قسمه دی. یو مسلمان هغه دی چې په تبلیغ کې برخه اخیستي، یعنې په دې سفر کې ورسره تللی، یا په سیروزه کې، یا په دې چوله کې، یا په ششمایي کې. او بل مسلمان هغه قسم دی چې د دې مسافرو د دې تبلیغ والا هغه خدمت یې وکړي. نور قسم مسلمانان وایي نشته. نو دا خپل د دې تبلیغیانو په کتابو کې دا ستا محترم مولوي صاحب تاسې ولې دا ځای باندې څه خبره ونه کړه. او بل جناب محترم حاج مولوي صاحب، کومه خبره چې تا وکړه چې تا دغه تبلیغي علما سن چې دی هغه دغه مولوي عبدالعلي رحمت الله تعالی علیه دغه کوي، هغه د خوا څخه تاسو ته کوم بیان. دا کتاب دی ګور عبدالعلي رحمت الله علیه د دې خلاف لیکلی دی چې مفتي اعظم د افغانستان و. هغه کې باقاعده دا ویلي چې دا کټر دا بریلیان هغه ورته خپله وایي نقیبي بریلیان. ګوره وایي پیرانو پیر صاحب رحمت الله علیه وایي الله پاک ته وویل چې دغه پلانی مړی چې په قبر کې دی خپل رب او خپل خالق او خپل مالک هم نه پیژني، خپل نبی او پیغمبر علیه السلام هم نه پیژني، او اسلام دین اسلام نه پیژني، دغه مړی به باخي که نه نو دا و دوزخه ګرده در خرابوم. ګوره نو نعوذ بالله خدای پاک ورته وفرمایل چې دغه دوزخونه مه را خرابوه، در بخلی مې دی. دا عقیده اوس د کفر ده او که نه ده؟ دې بریلیانو ته موږ ویو چې دا عقیده اوس د کفر ده او که نه ده؟ نو دغه شانته کې بل دا عبارت یې رالیږلی چې باقاعده دی قبرونو ته سجدې کوي، قبرونو ته باقاعده قبر پرست دي دغه. نو دا بیا چې دلته موږ ته را حاضر شو، ده دا یو څو خبرې وکړلې. بیا د نور د ده یو ورور دی عبدالمنان په نوم دی، هغه په د مهدیتوب دعوه کړې وه باقاعده. هغه نه بیا دا ترې راوتښتېدو، هغه ګیر شو، هغه اوس هم ګیر دی. نو دی دا خلک دي، دی بیا راپاڅېږي. دا اوس بیا دلته حاضر شو، ویره زه واده کېم. دا واورئ. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. سعادت قادری و کاروان گروپ ته حاضر یم. محترم سال دی، شب بخیر است، جوړ است. موږ خو دلته په یو واده و شادي کې وو، نو بیا چې رالو څه کلیپان مو ولیده چې راغلي وه ګروپ ته، البته اورېدلي مو نه دي. السلام علیکم مولوي صاحب محترمه، خوش آمدید درته ویو، خیر مقدمین درته ویو په ګروپ کې. الله دې په خیر راوله. بس تاسو هم دې میلادونو او ودونو پسې ګرځئ، په خپلو ګروپونو کې تبلیغ خلاف پرچار کوئ. بیا چې کله موږ مناظرې دپاره وخت وټاکه مولوي صاحب چې هره وخت ما سره مناظره کولی شي، تی کې او که هغه عبدالقادر مولوي صاحب یې کوي روی کې کوي، راځئ. ما خو اوس هم ستاسو هغه کتابونه عبارتونه پیش کول، نو دې باره کې تاسو خپل عقیدې موږ ته وضاحت وکړئ. موږ ویو چې تاسو د بریلیان او شیګان هستئ، د دې باره کې به لږ وضاحت کوئ تاسو، او دغه میلادونو او ودونو پسې ګرځئ. مزې مو کړلې، مزې مو کړې، او بس دا ګډان او چرګان خورئ هم دې ته پراته هستئ. مولوي صاحب محترمه خفه کېږه مه. بریلیان ورته باقاعده عبدالعلي رحمت الله علیه ویلي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب تبلیغی علما سن صاحب، زه چې یم محترمه، زه هغه کم کسانان چې د تبلیغ څخه انکار کوي هغه زه وهابیان سلفیان بولم، دا یوه خبره. او بل هغه کسانان چې تبلیغ ته ځي دا ګوره دلته څه وایي، ده هلته وایي چې تبلیغیانو بیا څه وایي په دې خپلو خبرو کې تضاد ده. عامو تبلیغ فرض بولي، د زنانو تبلیغ فرض بولي، هغه ته زه وهابیان وایم، ځکه چې دوی د وهابیانو په شان تنخواوې خوري پر دې تبلیغ باندې. نو تاسو چې دا وایي چې وهابیانو په شان دوی تنخواګانې خوري په تبلیغ باندې. هغه دا اوس هم په دې خوبونو کې ودرې چې تبلیغیانو له خلک تنخوا ورکوي. لکه تبلیغیان خپلې پیسې لګوي، مال ځان وخت لګوي، او موږ خپلې پیسې لګو تبلیغ کوو. دی وایي چې وایي دا تاسو ته تبلیغ ته ځي، پر دې باندې تاسو د خدای لپاره تبلیغ نه کوئ، نه مو کړی دی، بلکې پر تاسو چې یاست پر دې تبلیغ باندې مکمله تنخوا اخلئ. تاسو تنخواخوره یاست، د خدای لپاره تبلیغ نه. دا اوس څومره عظیم دروغ دا وایي په دې وخت کې په دې عظیم جماعت باندې تبلیغ باندې. او دا د ده اوس ریکارډ زه تا ته ښیم، تاسو ته ښیم، د ده ورور د مهدیتوب دعوه کړې باقاعده. مولوي صاحب محترمه، ستا ورور په افغانستان کې
د مهدیتوب دعوه کړې وه هغه اوس هم په زندان کې دی او ته بیا یې راوتښتېدې مولوي صاحب محترمه اوس یو سړی د مهدیتوب دعوه کوي ته اوس په تبلیغیانو باندې اعتراضونه کوي مولوي صاحب محترمه ستا ټول ریکارډ ما ته ملګرو ښودلی دی ته خپله هم راتښتېدل مولوي صاحب محترمه مناظره به څه وخت کوو بس تبلیغی صاحب مولوي عدلالي صاحب چې دی هغه خو دا هم ویل دي په بلوغ المرام کې هغه وایي ذکر چې دی په زوره چې څوک مولوي صاحب محترمه تبلیغیانو ته خوارج وی بلکل دا چې تبلیغیانو ته خوارج وی بلکل څه وخت ما سره مناظره کې جناب تبلیغی صاحب عام تبلیغان چې دي موږ یې خوارج نه درته وایو چې عام تبلیغان چې دي هغه خوارج دي تبلیغ موږ خپله هم کوو په دې مساجدو کې دا دې ترجمې کوو په دې خپل مسجد کې هر سهار ترجمه کوو نو دا هم تبلیغ سو او ما تا ته دا وویله چې هغه کسانان چې هغه د مروجه تبلیغ زنانو تبلیغ فرض بولي او د عوامو تبلیغ فرض بولي او سره د دې چې د دې عقیده دا ده چې هغه کم آیاتونه خدای تعالی جل جلاله د کفارو په شان کې نازل کړي دي هغه دوی پر مسلمانانو پیټ کوي د دغه کسانانو موږ مولوي صاحب زما د خبرې جواب درانه کو ستا ورور چې د مهدیتوب دعوه کړې وه هغه اوس په کوم زندان کې ګیر دی او ته ترې راوتښتېدې مولوي صاحب محترمه او بل دا خبره ته وخت څه ټیم ته ما سره مناظره څه وخت کې کوې انشاءالله په خپله راځئ د مهدیتوب دعوې کوئ عوام هم ګمراه کړل د خېټې دپاره لګیا سئ اوس زموږ تبلیغیان فی سبیل الله دین خلکو ته رسوي او تاسو پاڅېږئ په هغې باندې اعتراض کوئ خپله غلطه عقیده هم پټه کړې ده مولوي صاحب تبلیغیان اوس خپل زموږ غونده کې خادمان لري زه تبلیغی یم ما ته تبلیغی ویوه ما ته ریونډۍ ویوه تبلیغی هم نه ریونډۍ راته ویوه زه پرې فخر کوم او زه چې تا ته کټر بریلی او شیعه ویم ته خفه کېږي مولوي صاحب زه تا ته او بل دا وایم چې تبلیغان چې دي دا عقیده لري وایي مسلمانان چې دي پر دوه قسمه دي مولوي صاحب وخت وټاکه را سره اوس مناظره کې که بیا کې څه وخت کې دا د دغه خبرې پرېږده ته څه وخت ما سره بیا مناظره کې جناب تبلیغی صاحب دا کم کتاب چې تا مخته پروت دی په دغه کتاب کې دا لیکلي دي و جهریه ذکر چې دی دا شین کفر دی ته په دې هکله ول جواب مولوي صاحب کوم ځای کې لیکلي دي کتاب لا که صبح سره راویلېږه که نه ما خو پکې نه دي لیدلي ترې راولېږه چې زه وګورم چې څه لیکلي دي هغې یو شان لیکلي او ته بل شان ما ته ثابت دی بله دویمه خبره دا ده تا ته ما ویلې ستا ورور د مهدیتوب دعوه کړې وه او ته ترې راتښتېدلی او تاسو داسې عقیده لرې ته اوس پاڅېږې مړه زما په تبلیغ باندې اعتراض کوې مړه لږ حیا وکړه لږ شرم وکړه چېرته غلی کښېنه چېرته یهودیانو پسې به دې خبرې کړې وې عیسایانو پسې به دې خبرې کړې وې هندوانو پسې به دې کړې وې ته اوس پاڅېږې په دې عظیم جماعت پسې خبرې کوې په خپله یې د مهدیتوب دعوه کړې ته محترم تبلیغی صاحب د مناظرې لپاره به خپل وخت وټاکو خو تا اوس ما سره سلا نه ده کړې خپل پر سر زما نمبر اخیستی په ګروپ کې ډېټ کړی دی او سره د دې چې زه یم چیرې بل ووایي تا هر کلیپ اورېدي نو هر کلیپ چې ما اورېدي زه په واده کې ناست یم بره په دې واده کې زه تا ته کلیپان وکړم دلیل مولوي صاحب محترمه بلکل زه چې ته ما اډ کړی بغیر ستا د تپوس نه ما ستا کلیپونه واورېدل ته په تبلیغیانو پسې خبرې کوې مولوي صاحب دا خوله دې بنده ساته ګینې ستا ټول ریکارډ ستا ټول عبیدالله کندهاري څه دی والله که هغه رانه خلاص شي مولوي صاحب محترمه ته خفه کېږه مه تبلیغیان څه داسې خبره نه ده چې تبلیغیان څوک نه لري تبلیغیان خپله دفاع کولی شي د دلایلو په میدان کې زه ستا هغه د عبیدالله کندهاري دغه عقیده ټولې دنیا ته ښکاره کړم مولوي صاحب محترمه ته به خفه کېږي نه ته په خپلو ګروپانو کې ته پرچار کې د تبلیغ خلاف او ته بیا وایې چې یاره د تبلیغیانو به څوک نه وي د تبلیغیانو ملګرو بیا دا ویډیو راولېږله ښه دا وره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګرانو محترمو د تبلیغیانو دغه انجام د تبلیغیانو دغه کار دی اوس دغه خلک په تبلیغ کې تللي څومره یې په تبلیغ کې تېر کړی دی د دوی کیسه او معامله دغه رقم وي په تبلیغ کې نو څه شي زده کېږي خو د خره اواز به پشکې زده کړي یا به د سپي اواز پشکې زده کړي یا به نور څه زده کړي عوام خلک وګوره تبلیغ وګوره عوام خلک ګوره وایي تبلیغ کې به وایي د خر اواز یې زده کړي او د سپي اواز ګوره د دې الفاظو ته ګوره او دا اوس په موږ پټ کوي ښه نو د ټولو نه اول خو موږ ته دا ووایه چې ماشوم چې کله جاړي د ماشوم د جړا څه انداز دی ماشوم چې کله جاړي وړوکی ماشوم نه داسې جاړي ورته کوي ما ورته د دې جواب وکړو چې ما یې دا واورئ تاسو مولوي صاحب محترمه دا بالکل ستاسو د بریلیانو په شانته کې دی ځکه ستا د ورور ماغزه خراب شوي د مهدیتوب دعوې وکړه او د ده ماغزه خراب شوي دی مولوي صاحب محترمه ته خفه کېږه مو دا خو ستا ورور د مهدیتوب دعوه کړې وه او دغه دی اوس په جیل کې پروت دی او ته ترې راوتښتېدې که ګیرې کړلې مولوي صاحب محترمه دا نه چې ګوره موږ سبا خبر شو چې هلکه بریلي ملا سره موږ مناظره کوو او ته پانسي کړی راته مولوي صاحب ما ټول ورپورې وخندل که نه چې دا خو ستا په شانتي شرم تاسو ته پکار دی چې مثال خبره زه اوس ته په دې ځان مه خلاصوه په دې ځان مه خلاصوه ما اوس دومره مې وخندل د خندانه مې تشي پړسېدلي دي مسله دا ده چې
ته مناظره څه وخت کې کېږي معذرت ته پرېږده اوس د دې خو ماغزه خراب شوي دي ستا د ورور غونده کې ستا ورور هم د مهدیتوب دعوه کړې ده جیل کې پروت دی او ته راتښتېدلی مولوي صاحب ته اوس ما سره مناظره څه وخت کې کېږي څه وخت وټاکه را سره مولوي صاحب سعادت مولوي صاحب دا نور ګوره دا د دوی مشران دي ښه دا د دوی مشر دی د ده نوم دی دا د دې کس نوم دی مطیع الله نهري کاریزي او باقاعده دا د عبید الله کنداري دا زوی دی دا وګوره دا د دوی پیران دي دا پیران دي د دوی دا باقاعده دا چې دا ناست دی دا یو کس دا د عبید الله کنداري د دوی غټ پیر دی د ده مشر دی د هغې زوی دی د ګیرو ته وګوره ته دا مولیان به داسې وي دوی اوس پاسېږي په تبلیغیانو باندې اعتراض کوي زموږ په عظیم جماعت باندې مړه دې ته شرم هم نه ورځي بریلی مولوي صاحب دا ستاسو هغه ریکارډ دی ښه دا نهر کاریز والا دی او دی اوس صحیح مسلمانان دي دی ګورئ او زموږ تبلیغیان چې دي هغه د دی په فتوو باندې دا وګوره اوس دا اصلي نهر کاریز والا مې درته راولېږل دې ګیرې ته وګورئ دی دا وګورئ ملګرو دا دغه تاسو پوسټ مې درته دا وکړو دا تاسو شیر کوئ دا تاسو راوړوئ تاسو ته خپله د دوی ریکارډ معلومیږي پوه شولې دا د دوی ټول ریکارډ دی دا د دوی حیثیت دی او محترم غلام حسن صاحب دغه ستاسې استاد چې دی بلوغ المرام یې جوړ کړي دي هغه وایي چې په زوره ذکر سړی کافر کوي مولوي صاحب کوم ځای کې لیکلي تا ته خو ما وویل ته راولېږه که نه کوم ځای کې لیکلي دي ته خو ما ته کتاب هکس وباسه دا ستا ریکارډ مې درته راولېږو څومره چې دا وایي چې په زوره ذکر کفر ته رسېږي نو ما کتاب حواله خو راولېږه نو نه شي رالیږی ته ګوره دا د دوی حال دی دا اوس ګوره د عکسونو ته سجدې کوي پراته دي د دوی دا اوس مسلماني ده او موږ پسې اعتراضونه کوي دا محترمو د دغه غلام حسن تبلیغي سره موږ بله ورځ مناظره کړې ده درواغ وایه غلام حسن صاحب ما تا ته وویل چې تا ته هېڅ شي باندې خبر نه صرف د ځان مولوي صاحب ما تا ته وویلې چې دا دروغ وایي نو ما ته دا عکس درولېږو چې دا ستا رورجانه نو ته موږ ته وښیه دا عکسونه مې چې درولېږه نو جناب تبلیغي صاحب ستا په جهریه ذکر کې څه عقیده مولوي صاحب اول دې دا خبره وکړه چې ته دروغ وایې چې ستا رور د مهدیتوب دعوه کړې ستا ضرور عبدالمنان نوم دی مولوي صاحب محترمه خبره ما ورته اول نه ویلي چې د عبدالمنان ستا رور دی مهدیتوب دعوه کړې ګوره ټول اوس واورئ کېږه مه د پروان په ولایت کې ستاسو ټول ریکارډ ما ته معلوم دی مولوي صاحب محترمه ته خفه کېږه مه د عبدالمنان د رور نوم دی دغه جناب تبلیغي صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله محترم ابو محمد ثاقب صاحب ما خبرې چې جناب تبلیغي صاحب درواغ دي خو ما تا ته وویله چې عالم که دې دا راته ثابته کړه تبلیغي صاحب چې دغه عبدالمنان زما ورور دی او نو بیا زه بلکل کټر تبلیغي د څخه جوړېږم او زه بلکل کټر ته عبدالمنان ستا څه دی ته ما ته وضاحت وکړه نو جناب محترم تبلیغي صاحب مولوي صاحب زما اوس لا موضوع نه ټاکل شوې نو جناب تبلیغي صاحب ته یوه خوا او بلې خوا ته ځغلې یا پلوه ورور دي دی بیا ما ته درک نه معلومېږي بیا زما څخه پوښتنه کوي چې ستا څه دي ورور دي دی که دې نه دی خو تا ته به درک معلوم وي چې اوس زه وایم چې عبدالمنان چې دی هغه ستا پلار دی نو بس ستا پلار شو باله خو دا اوس زه تا ته وایم جناب غلام حسن تبلیغي صاحب دغه عبدالمنان چې دی دا ته چې وایه چې د کلات دی که د غزني دی که د کوم ځای دی دا زه تا ته وایم چې ستا پلار دی اوس ته د دې څخه انکار کولی ده په ما الزام ولګوئ دا ستا پلار دی نو ما ورته ویلي چې زه به بالله طلاق وغورځوم ګوره ته زما او ستا موضوع نه ټاکل شوې د پیر دا د عکسونه مې درله راولېږل ستا د پیر دی ته ما ته ویوه چې ستا پلار دی زه پرې درله اوس به زه ووایم چې په ما به 3 کاڼو باندې ښځه طلاق یې که عبدالمنان زما پلار خبره ختمه شوه ته هم داسې ویوه چې یاره په ما به وروره ما خو درله 3 کاڼې طلاق لړه که چې زه تا ته وایم غلام حسن تبلیغي صاحب چې دغه عبدالمنان چې دی دا ستا پلار دی ستا د مور سره یې واده کړي دي اوس په دې هکله ته ما ته بس خبره خلاص شوله تبلیغي صاحب ته دغه وایه زه خو وایم چې عبدالمنان چې دی هغه ستا پلار دی ته وایه زما پلار نه دی محترمه تا ته څه خیر نشته بس ما خو درله وضاحت وکړو که نه ما خو درله وضاحت وکړو چې اوس ګوره دا عبدالمنان ستا رور دی دا د خپله باندې اوس ته طلاق نه کوي څوک چې طلاق نه کوي هغه مجرم ما خو درته دا دی ما وویلې درته ما درله هغه د مخکې کلیپ کې وضاحت وکړو چې عبدالمنان زما پلار نه دی ولې ته په ما باندې دعوه لرې زه وایم زما پلار نه دی زه وایم تا سره پې څه دلیل دی ته په مانه طلاق غواړې ما پرې له 3 کاڼې طلاق لړه که اوس ته هم طلاق لړه که که نه نو عبدالمنان دې رور تا 10 ځایه داسې طلاقونه اخیستي دي 10 ځایه دې نور هم دا رقم طلاقونه اخیستي تاسې په طلاق څه پروا کوئ تاسې کله طلاق
مرګرو چې گیر شو نو دغه حال دی ودې که تو د خپل رور نه انکار وکړو مولانا صاحب محترم بس تاسو پرېږدئ انشاءالله وروره خو تم طلاق وخوره که نه ته طلاق په رښتیا باندې وخوره ځه ته طلاق په رښتیا وښیوه کوم ځای کې ما اخېستې دي ته بل ځای ما ته وښیوه خو داسې حق دپاره طلاق خلک غورځوي چې حق خبره را شي څوک در باندې الزام ولګوي ته به طلاق غورځوي دغه د دروغ دغه د رښتیا زه شاب او جناب تبلیغي صاحب په دې طلاق کې دې هم بدعت وکړي دا 3 طلاق خو پر یوه ځای باندې واقع کېدل دا خو بدعت دي تاسو خو د بدعت سره ډېر اشنا نو دا د دې رور د مهدیتوب دعوه کړې وه دا اوس طلاق نه غورځوي دا د رور دی د رور دی دی اوس هسې اوس عوام دوکه کوي که تا باندې زه به حکومت خبر شو والله که دې پرېږدي په هغه ورځ دې پانسي کوي زه ته اوس ما ته ویوه که نه چې دا ستا رور دی او که نه دی شابسې د دې خبرې وضاحت وکړه په طلاق به خبره خلاصېږي ما طلاق وغورځول دا بدعت پسې به بیا ګرځو چې دا بدعت دی دا واقع شوی دی او که نه دی واقع شوی خو ته اوس ما ته ویوه چې تا باندې به ښځه طلاق یې دا ستا رور نه دی تا خو دا 3 طلاقونه پر یوه ځای باندې واخیسته 3 طلاقونه پر یوه ځای باندې تاسې بدعت بولئ نو بیا ولې 3 طلاق پر یوه ځای اخلي مولوي صاحب بدعت سره به بیا ګورو ته اوس ما ته 3 طلاقه وغورځوه چې دا عبدالمنان ستا رور دی که نه دی خبره ده صحیح خبره د غلام حسن تبلیغي صاحب چې زما ورور دی خو ځان ته پر دغه دا ګوره هلته وایي زما رور نه دی هلته وایي زما رور دی ګوره اوس طلاق واخه چې بس تا ورور دی بس خبره خلاص سوله زه هم اقرار کوم چې اوس زما ورور دی ګوره تا ما ته ویل چې ستا پلار دی ما درته ویلې زما پلار نه دی تا وایې څه دلیل لري ما پې طلاق له لکه اوس زه درته وایم چې ته ووایه زما رور نه دی او که رور یې نو بس په تا به ته دا وایه ما ته ته دلباري دي کارمنان دی هغه ستا ورور دی نو ته دا ووایه خو په قرآن واخه طلاق واخه ورته دغه ستا ورور دی په 3 طلاقه دي ورته ما قرآن واغېستو طلاق مې واغېستو تا وایې ستا پلار دی ما وایې زما پلار صحیح دی جناب تبلیغي صاحب دغه منان چې دي زما ورور یې بولې یقین پر کوې که ژوند کوې دغه جواب را کوې یقین بولې چې زما ورور دا عبدالمنان د ضرور دی مسلمانان ورونو دا یاد ساتئ دا دروغ وایي ګوره د دروغجن دا جناب تبلیغي صاحب دغه جواب را کوې چې دغه مړه بس لرې کوي دا سړی لرې کوي مولوي صاحب ته څه تا چې په ما باندې دغه وکړو اعتراض وکړو چې دا عبدالمنان ستا پلار دی تا ګمان کوو که یقین دې کوو دې باره کې اوس ته پر تا باندې اول د واره دا نه ګمان کړي دي نه یقین کړي دي چې دا پلانی ستا دا کوم شاوخوا افراد چې دي استغفر الله ملګرو دې دروغ ته وګورئ وایي ما در باندې نه ګمان کړی دی او نه یقین ما ته ویلې وایي عبدالمنان ستا پلار دی اوس ما ته وایي چې نه مې در باندې ګمان کړی او نه یقین اوس چې ګیر شوې نو اوس دا او بیا زه دا درته وایم چې هغه د مولوي عبدالعلي په کتابو کې چې کوم بیانات راغلي دا تا په ما باندې ګمان کړی او که یقین دې کړی مولوي صاحب محترم او بیا جناب تبلیغي صاحب 50 پېرې دې ویلې چې عبدالعلي رحمت الله علیه وایي چې په زوره ذکر کفر دی تا ته خو ما ویل کتاب راکړه صبح سره راولېږه که نه ته راولېږه ما ته زه پې درته وګورم مولوي صاحب ته چې د خپل رور نه انکار کړې نو دا ته حرامي ثابت دی ځکه ټیک ده چې ته به اوس موږ ته د هغې د مهدیتوب دعوه کړې د عبدالمنان ته انکار ته کې نو دا خو ته حرامي ثابت دی نو خپل پلار مور ته داسې نسبت کوې ځکه رور نه انکار کول خو حرامي ثابتېږي دا زما رور نه دی ته لږ دې باندې دا مولوي صاحب چې څومره خبرې کوي خدای پاک یې رانخلوي چې څومره خبرې کوي ګوره د دروغو دغه داسې وي وایي 1 جوړ کو چپانے کے لیے 100 جوړ بولنا پڑتے ہیں یو دروغ پټولو دپاره به 100 دروغ وایي دا اوس حقه کار دی دا اوس د خپل رور نه انکار کوي او خپل رور حرامي ثابتوي پلار مور ته داسې نسبت کوي په ما یې غټ الزام ولګو دا ستا پلار دی نو ما ورته طلاق وغورځو زما پلار نه دی اوس دا طلاق نشي غورځولی نو دته ته خپله سوچ وکړه زه مولوي صاحب بل تپوس نه کومه دا پیر څوک دی دا پیر دا ستاسو نه محترمه درواغ نه وایم زه داسې درواغجن نه یم لکه ته چې درواغ وایه زه تا ته د مولوي عبدالعلي کتاب دراستوم صفحه دراستوم مولوي صاحب دا عکسونه مې چې رالیږلي د دې پیر وضاحت وکړه دا څوک دي زه ته پرېږده اوس دا مناظره کې به بیا راله پېښ کړي انشاءالله تعالی چې کله مناظره وه دا څوک دي دا بریلین ما تا ته وویله جناب تبلیغي صاحب چې دغه منان چې دي نه یې پېژنم نه مې در اوسې لیدلی دي قسم په خدای دی که ما در دا وزن نوم اورېدلی وو چې دا شعر دی د کم زه درته وایم د کم چې د مهدیتوب دعوه کړې د عبدالمنان دا ستا رور دی که نه دې باره کې طلاق وغورځوه دا پیران دې باره کې دا د عبیدالله کندهاري دا پیر زوی کم بس نور زه کتاب ګورم او بلد ما سره وخت نشته نور به بیا انشاءالله العزیز بحث په آینده کې سره کوو ملګرو دا وتښتېدو اخره پورې ده موږ ته دا ونه ویل چې دا زما رور نه دی ګوره او طلاق یې مو نه غورځو دا د رور دی عبدالمنان نوم یې دی د مهدیتوب دعوې کړې وه دا د نهر کاریز والا داسې خلک دي دی بیا پاسېږي دی بیا زموږ په تبلیغ باندې اعتراضونه کوي دې ته شرم پکار دی د خپل رور صفایي نه شوې کولی دا بیا پاسېږي په خپلو ګروپونو کې بیا دا ګروپونه چلی او بیا وایي چې دا تبلیغ والا داسې دی او تبلیغ والا لکه ته خپل ځان مسلمان ثابت که ته دومره خپل رور
ترور نشي ویلی شرمېږي پې او دا د دوی عزت تاسو خپله باندې وکتو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.